أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورہ بقرہ په تیر هفته کې مونږه سورہ بقره خلاصه بیان کړې و. دام ذکر کړیو چې بقره آخر څه ته وایي اور سورہ بقره خلاصه څه ده. پنځه خبرې چې موږ هر صورت نه مخکې ذکر کوو هم تفصیلا 13 هفته ذکر کړي. اولنې خبره دا چې دا صورت مدني دی او که مکی دی او په نزول کې سویم دی. دویمه خبره دا صورت ربط سره مخکینی صورت سره. دریمه خبره دا چې صورت امتیازات سره داسې خاص خبرې په کم دي چې نور صورتونو کې نشته. او څلورمه خبره دا چې صورت مقصد څه دی. د سورۃ بقره مقصد دی بیان د څلور مسایلو. اوله مسله اثبات توحید، یعنی د دې خبره ثابتول چې الله رب العزت چې څنګه ذات کی یک تنها دی دا کرنګي الله رب العزت په صفات کې هم یک تنها دی. عالم الغیب، داتا گنج بخش، حاضر ناظر، مشکل کشا، غوث اعظم، صرف و صرف یو خاص الله دی. تمام مانو که د څه شي د الحمدلله. الحمدلله چې اولنې لفظ د قرآن دی دی کې توحید اول کې ذکر کړي. د قرآن په اول کې توحید ذکر دی. نو دې ته څه ویل کېږي؟ توحید. یعنی د الله ته د الله صفات ویلو ته څه وایي؟ توحید. دا صفات بل چا ته نه ویل دا سره دا توحید دی. کدی کدی یو صفت بل ته ویل هغه څه شی شو؟ شرک شو. الله یو صفت پیغمبر ته یا فرشتي ته یا ولی ته یا یو بل انسان ته یو مخلوق ته تا وکړه نو هغه څه دی؟ هغه څه شرک دی. نو اولنې مسله په دې صورت کې سره اثبات د توحید، یعنی د دې خبره ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یک تنها دی. دویمه خبره اثبات رسالت، یعنی د دې خبره ثابتول چې الله رب العزت خپل احکام رسول لپاره پیغمبران لېږلي. اغین اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے او آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے. د دې خبره ثابتول چې دین په نبی علیہ السلام ختم دی، نه بل کتاب راځي نه بل پیغمبر راځي. یو غټه مسله دی پیش شي، یو عام مسله دی پیش شي چې دا قرآن سنت لاندې هغه منل کېږي. خو یو چې غټ عالم دی ولې نه خو چې دا قرآن سنت نه خلاف عمل پیش کی یا یو مسله پیش کی د قرآن سنت نه علاوه هغه بسوي اب رد بیا به باطل بیا به نه منل کېږي. دا عالم تعظیم په خپل ځای په خبره به نه منل کېږي. اسنه تعظیم د وجه خبره ومني نو ګویا تا اخري پیغمبر ومنلو ځکه چې دین په نبی اسلام کامل دی. نور ببل نه خبره و دین کې نه راځي. چې کوم کس نه خبره کوي هغه بدعات کی ځان نه داوا کوي. دا څنګه په صورت کې درېمه مسله دا هغه جهاد فی سبیل الله. الله پلار کې بدنی قربانی ورکول. بدنی قربانی ولې ورکول؟ په دې ان شاء الله په حصہ کې د تفصیل کوو چې زمون دین چې څنګه په جهاد کې خور شوی دی داسې په بل یو هیڅ عمل د وجه نه خور شوی. وګورئ د مکی دوران زندگی د مدینې نه ډیره زیاته ده، تقریبا ډبل ده. خو مکه کې صرف یو 300 صحابه کرام جوړ شوي، بلکې کم 80 صحابه جوړ شوي کم او بیش. بس 11-12 سال کې په مکی دوران زندگی کې صرف 80 صحابه.
خو چې کله مدینې ته نبی علیہ السلام راغو جهاد حکم راغو آینه پس په زرګو باندې را روان شو خلک او ایمان یې وروړل شروع جهاد کې دومره کمالات الله نو چې جهاد وشي درېم مسله جهاد وشي نبی علیہ السلام اطاعت به وشي دین به خور شي توحید به خور شي په جهاد سره توحید خوري یا دویم ربط د دې دا دی چې د دوه مسلو اشاعت کې اثبات توحید او اثبات رسالت په اشاعت کې څوک د الله رکاوټ راځي نو ځای سره څوکا جهاد درې مسلې ځکه جهاد یا دریم ربط د دې دا دی چې اثبات رسالت اثبات توحید هغه کس کولای شي چې کم بدني قرباني ورکوي شي بوزدل سړی د توحید او رسالت اشاعت نشي کولای دین تبلیغ نشي کولای بوزدل سړی د قران تبلیغ نشي کولای بوزدل سړی دا څنګه سلورم مسله ده په صورت کې هغه انفاق فی سبیل الله الله په لار کې مالی قرباني ورکول صرف جانی نه مالی قرباني هم ورکړي چې مال لګي نو اسلحه به راشي جهاد ده نو جهاد به الو شي څنګه صورت سلوري مسالې ده صورت کې سلور مسائل دي دا څنګه صورت په سلوري حصوں کې تقسیم دي اوله حصہ آیت نمبر 1 نه 100 پورې دا چې کم کې اثبات توحید تفصیلا ذکر دي دویمه حصہ آیت نمبر 101 نه 176 پورې دا چې کم کې اثبات رسالت تفصیلا ذکر دي 177 نه 253 پورې دریمه حصہ دا پدې کې جهاد فی سبیل الله تفصیلا ذکر دي 254 نه اخره پورې سلورمه حصہ دا پدې کې انفاق فی سبیل الله تفصیلا ذکر دا موږ تیر ځل ذکر ان شاء الله دا موږ هر سبق کې ذکر کوو دا خلاصہ چې تاسو ذهنونو کې کینی نننی سبق کې اوله حصے باندې لږ تفصیل کوو اوله حصہ چې آیت نمبر 1 نه 100 پورې د کې څه ثابت ده دې کوم مسله ثابت ده اثبات توحید دا 1 نه 100 پورې دا چې کوم دا بیا په 100 بابونو کې تقسیم ده دا بیا په 3 بابونو کې تقسیم ده دې حصے کې دنه بیا 3 حصے دي اولنې حصے کې دنه بیا 3 بابونه دي 3 حصے بیا نور دي اولی حصہ آیت نمبر 1 نا 100 پورے دا اگر 20 پورے دا سوری 1 نا 20 پورے اولنے باب دے دویم باب آیت نمبر 21 نا 39 پورے 39 پورے دریم باب 40 نا تر 100 پورے دا درے حصے دی په اولنې حصہ کې 3 بابونه دي په اولنې حصہ کې اول باب آیت نمبر 1 نا 20 دویم باب 21 نا 39 دریم باب 40 نا 100 نن چې کوم موږ تلاوت کو د دوه آیتونو دا اولنې حصے اولنې باب آیتونو په دې اولنې باب آیت نمبر 1 نه 20 پورې پدې کې د څه شی بیان دی اولنې حصے کې خود توحید بیان دی اولنې حصہ چې 1 نا 100 پورې دا بیا په 3 بابونو کې تقسیم ده اولنې باب آیت نمبر 1 نه 20 پورې دی نو دې کې دنه دی 1 نه 20 پورې دی کې دنه د څه شی بیان دی دې کې بیان د 3 ډلو بیان د 3 ډلو کومې 3 ډلې منافق مسلمان دا بچته بیان شي فاتحه کې سورہ فاتحه کې مختصراً بیان دلته ایسا کوي او شروع کی تفصیل کوي صفات ذکر کوي حکم دنیا ذکر کوي حکم اخروی ذکر کوي دا اول کې روړه د قران اول تفصیلی په 3 ډلو باندې کړي دي دې جواب ما کړو چې دا ولې ذکر کړي شروع کې په شروع کې 3 بابونه ولې 3 ډلې ولې ذکر کړي دي صحیح فرق یو شي څه ده فرق ځکه چې تبا یو مبلغ د قران چارا پاسي د قران تبلیغ کوي د توحید تبلیغ کوي توحید خلکو ته رسي توحید بیان کوي
نو هغې ته به 3 قسمه خلکه جوړېږي. هغې ته به 3 قسمه خلکه جوړېږي. اولنې چې کوم به دې سره مني، دویم چې کوم به نه مني صاف انکار به کوي، او دریم چې وایي به تا سره او وایي تا سره وایم او دې سره وایم او چا سره وایم، آپ منافقي. अब वही तोड़ ना पहलाओ मोहब्बत बात زچا یوم تم بد نه ویم زاغه تم خویم تا تم خویم ټول ته خویم. آی ته سوې منافق. قرآن په اصلاح کې هغه څه دی د دې په سورې فاتحه کې اخره کې مختصرا بیان شو، تشي نمونه ذکر کړو، دې کې تفصیل ذکر کړي، اوصاف هم ذکر کړي. الله وی چې په او صفات باندې پیژنه چې دا قسم صفات والا خلق په خپل جماعت کې پرې نه دی ګوري، خپل په درس کې پرې نه دی ګوري. نو اول کې د دریو ډلو بیان کې څه دپاره دا وپېژنې چې د بیان نه پس به دا 3 قسمه خلکه جوړېږي، د توحید نه پس به دا 3 قسمه خلکه جوړېږي. نو دا الله اوس نظر باندې پہچانئ چې دا وګوره، اوس نه وګوره صفات وپېژنه چې دا قسمه خلکه به تا ته فیس کېږي، دا وپېژنه. نو اولنې باب کې د څه شي بیان دی؟ بیان د دریو ډلو، 1 نه 20 پورې په دې کې د دریو ډلو بیان دی. اولنې ډله مؤمنان چې دي د آیت نمبر 1 نه تر آیت نمبر 5 پورې دی کې بیان دی د مؤمنانو. 15 اوصاف ذکر کوي د مؤمنانو اور حکم دنیا حکم اخروی. آیت نمبر 1 نه 5 پورې د مؤمنانو بیان دی، حکم دنیاوی حکم اخروی اور 15 صفات دی. بیا آیت نمبر 6 اور 7 کې د کافرانو بیان دی، دایدو صفات ذکر کئی اور حکم دنیا اور حکم اخروی. آیت نمبر 8 نے تر آیت نمبر 16 پورے پدی کی دا منافقانو بیان کئی، لس اوصاف دا منافقانو ذکر کئی اور حکم دنیا اور حکم اخروی ذکر کئی. بیا آیت نمبر 17 نے تر 20 پورے دو مثالونه د منافقانو او د کافرانو وضاحت د بارا دو مثالونه ذکر کړي. د منافق او د کافر وضاحت د بارا دو مثالونه ذکر کړي، د اور او د اوبو. دا د اولنې باب خلاصه اوس لفظي ترجمه ده. الف لام میم. الف لام میم دیتا حروف مقطعات ویلے کی. الف لام میم صاد کاف عین یا یاسین دا سکم حروف دی کنا دیتا سوئی حروف مقطعات. یعنی د دې الفاظو معنا نه معلومي دي، معنا نشته. بعض خلکو د الف لام میم معنا کړی دا چې الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا جبریل کے ذریعے محمد علیہ السلام پر قرآن. دا سے خدا معنا نه ده، دا سے توجیه ده، دې ته معنا نه ویل کېږي. مونږ چې کوم د دې هغه کو بس لنډو کې وایو چې الله خفوي په معنا د حروف باندې، مونږ معنی نه کوو. دې کې یو شبهه راځي، شبهه دا راځي، اعتراض دا راځي، کدا دا قرآن لفظ دی نو د دې معنی ولې پته نشته؟ قرآن څه دپاره رالیږلی شوی؟ سورة سواد روباسه آیت نمبر 29. سورة سواد قرآن څه دپاره رالیږلی شوی؟ Trace
شوبه دا راځي چې الف لام میم د حروف مقطعات چې کوم دي د دې معنی چې الله نه د خولینو قران خو صد پاره لګلې شوی وسو ګوري کتاب انزلناه الیک دازم الشان کتاب دې مار لګلې د تا ته اے پیغمبر علی السلام مبارکن برکت نډک کتاب دې برکت والا کتاب دې صد پاره مې را لګلې لیدبروا آیاته چې د دې په آیاتونو کې سوچ وکړي شي تدبر وکړي شي په دې په آیاتونو کې سوچ او تدبر وکړي شي نو الله سره پاره لګي چې سوچ او تدبر پکې وکړي شي نو کوم شي الله معنی نه داخله اعتراض دیګا چې کوم شي الله معنی داخله نو دا قران خو سوچ تدبر لاره لګلې شوی قران خو سوچ او تدبر لاره لګلې شوی نو الله د دې معنی ولې نه داخله دي کې موږ تدبر څنګه کوو سوچ به څنګه کوو چې معنی موږ ته پته نشته نو دا اعتراض په دې حروف مقطعات باندې راځي نو دې جواب عالمان کوي موږ د خپل شیخ صاحب نه اوریدلی مولانا خلیل الرحمن صاحب نه چې د دې جواب دا دی چې په دې کې ډېر غټ علم دی په دې کې ډېر غټ علم دی هغه څنګه هغه داسې چې دی کې الله رب العزت د مخلوق عاجزي ثابتوي او خپل بڑھائی ثابتوي هغه څنګه هغه داسې چې الله وی چې خوا کا پیغمبر علی السلام ول نه غوندو کې پوي اور ذهین انسان د دنیا محمد علی السلام چې هغه ته ما د یو لفظ معنی اون خولا پیدا کیږي نو ټول انسانان درایوځي شي الف لام میم معنی دې پیدا کیږي نشي پیدا کولای ک الله ورته ځین کې نه نشي پیدا کولای نو دین دا ثابتي کی چې الله لوی دی او موږ سيو عاجز مخلوق سره عاجز دی ک پیغمبر دی ک فرشته دی کولی دی هغه الله ته سره عاجز دی الف لام میم کې ډېر غټ علم دی توحید چې الله یو خفوی دی عالم الغیب دی او پار سبا باندې کوي مخلوق هغه سب کوي چې الله ورته پوها جوړي ځان ناغه نه دی کوي کزان نه دی پیدا شوی عالم الغیب وي یا یو ولی وي یا یو پیغمبر وي نو ځای معنی به مونږ ته خولې وکړه کنه نبی علیہ السلام عالم الغیب وي ځا خلک وی عالم الغیب بعضی خلک عالم الغیب او نبی علیہ السلام د دې معنی وي کفولې وخای الله غي ته د دې معنی نه د خولې نو غیم نشي وي عاجز دی هغه نبی اسلام په مور په خېټه کې چاته عاجز الله تعالی نو دا کرانګي الله ته پدې کې ټول عاجز چې مونږ ته الف لام میم معنی نه راکول مونږ دې معنی سکو الله خفيږي معنی دي حروف خپل باندې الف لام میم 3 حروف دي دا نبی علیہ السلام فرمای حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې د قران په هر یو حرف باندې لس لیکيانې ملاوي په یو حرف باندې مطلب په الف باندې لس لیکيانې په لام باندې لس لیکيانې په میم باندې لس لیکيانې خو چې سوچ او تدبر پکې کړي کی سوچ سره ویلې کیږي پوهه سره ویلې کیږي لس لیکيانې په یو حرف باندې یاد ساتي ګوره د قران نه غټ عبادت بل نشته هیڅ غټ عبادت د قران نه بل نشته اسینه شیطان بتا گمراهی په خلاص طرف نه مطلب خیر سیډ نه بتا باندې راځي چې الګ دل ترازو دل ته کروڑو ثواب دي قران نن درس پریدا دل ترازو نن دل ته ثواب ډیر دي کوم ثواب دی کنه په دې کوم ثواب دی ته نن دا قران درس پریدا دې کوم ثواب دی یاد سړي د قران نه غټ عبادت بل نشته د قران نه ثواب الله د دې چې ذکر کوي چې بغیر حساب د دې اړو حساب نشته کروڑو خو پریدا 50 کروڑ خو پریدا 50 کروڑ به حساب دي د قران د عبادت نه کیانه سدي به حساب دي الله بغیر حساب هیڅ هغه نشته پکې هیڅ لیمټ پکې نشته دین غټ عبادت د قران نه غټ عبادت نشته یاد ساتئ هیڅ یو عبادت د قران نه اوچته نه دی الف لام میم الله خفي کې په معنا د خپل حروف باندې ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی
نو دا څنګه کامل کتاب دی؟ ذالک الکتابو دا کامل کتاب دی. نو کامل کتاب څنګه دی؟ تا واته چې یو کس مخامخ دا غو کې یو منکر د قرآنی تا ته به وایي چې دا څنګه کامل کتاب دی؟ وا دې کې خو د مونځ نه ذکر شوی، اعتراض پہ راځي په دې باندې چې ته دا کامل کتاب دی. تا ته وایي دې کې خو مونځ نه ذکر شوی چې لکه د شپې هغه رکعات دي یا 9 رکعات دي، د غرمې 10 رکعات دي، د مازیګر 4 رکعات دي، خو په دې کې نه دي ذکر، په ټول قرآن کې نه دي ذکر. نو ته څنګه چې کامل کتاب دی؟ نو معنا موږ څه کوو؟ معنا موږ دا کوو چې ذالک الکتابو دا کامل کتاب دی په اصولو د ایمانیاتو کې، په اصول د ایمانیاتو کې، یعنی ایمانیات په دې کې ټول ذکر دي. که ایمان عقیده سمول غواړي هغه به قرآن، بشک عمل هم ذکر کړي نو خو صراحتن ذکر کړي. دا ویلي چې بس مونږ کوي ويقيمون الصلاة مونږ کوي واتو زکات زکات ورکوي. تفصیل کې بیا احادیث موجود دي، تفصیل بیا سره کې دي احادیث دي. قرآن صرف مختصرا ذکر کړي دي. نو دا کامل کتاب دی په سباره کې، په ایمانیات باره کې. ستا ایمان عقیده په څه سمېږي؟ په قرآن باندې. بغیر د قرآن ته نه ایمان سمولی شي نه قرآن عقیده. دا کامل کتاب دی په بیان د اصول د ایمان کې. دا ذالک الکتاب دا کامل او مکمل کتاب دی په اصول د ایمانیاتو کې، په بیان د اصول د ایمانیاتو کې. لا ریب فیه هیڅ شک نشته پدې کې، هیڅ شک نشته پدې کې. نو کوم دا مانو کو چې هیڅ شک نشته پدې کې، نو ولې پدې کې خلکو ډېر شک کړي. نن سبا هم خلک شک کوي پدې. خلک دا وایي چې قرآن کې هدایت نشته، شک کوي پکې کنه کوي. کامل کتاب نه غړي قرآن. کافرانو پدې کې شک کړي چې دا د الله کتاب نه دی. نو لا ریب فیه معنی سشوا، نو بدا مکمل معنی حاصل معنی و چې مونږ کوو، مونږ بدا سے معنی کوو چې لا ریب فیه هیڅ شک نشته پدې کې پنځ د مؤمنانو، پنځ د مؤمنان، یعنی مؤمن پدې کې شک نه کوي، ایمان والا پدې کې شک نه کوي. بل یو کافر خو پکې خامخا شک کوي، هغه دا د الله کتاب دی نه، دا خو د محمد علیه السلام کتاب دی، ځان نه جوړ کړی. مومن دا وایي چې دا د خدای کتاب دی، پکې شک نه کوي. یا دویمه معنی که موږ دا واخلو چې لا ریب فیه شک نشته پدې کې پنځ د مؤمنانو، یا دویمه معنی شک مه کوئ پدې کې اے مؤمنانو. یعنی لا معنی لا نفی او په نهی باندې او په معنی د نهی باندې واخلو. لا دلته په نفی باندې دا، په معنی باندې موږ په نهی باندې واخلو. نو دا معنی به راځي چې لا ترتابو فیه هیڅ شک مه کوئ پدې، شک نه کوي پدې کې اے مؤمنانو. لکه هغه ډر ورکوي، یره ورکوي، تخفیف ورکوي چې لا ریب فیه شک مه کوئ پدې کې اے مؤمنانو. که شک هم پکې وکړو ګمراه بشئ. اے مومنانو د دې په کامل توب، په ایمانیاتو کامل توب کې تاسو اگر شک وکړو تو گمراه بشئ. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې چا چې بل کتاب را واغستو، چا چې بل کتاب را واغستو د الله د کتاب نه بغیر څه دپاره؟ هدایت لټول دپاره، چې ما ته بل کتاب کې هدایت ملاو شي. که د الله کتاب نه بغیر بل کتاب هدایت دپاره را واغستو، نو نبی علیہ السلام وایي هغه سړی څه شو؟ ګمراه شو. اب یا کلم دار هغه الله گمراه کی. کچا د الله کتاب نه بغیر بل کتاب کې هدایت ولټول، چا په دې قرآن کې شک وکړو، نو الله دلته تخویف ورکوي یو قسم چې لا ریب فیه شک مه کوئ په دې کې اے مؤمنانو. که شک هم پکې وکړو ګورې گمراه بشئ. ذالک الکتابو دا کامل او مکمل کتاب دی په بیان د اصول د ایمانیاتو کې. لا ریب فیه هیڅ شک نشته پدې کې پنځ د مؤمنانو، یا لا ریب فیه شک مه کوئ پدې کې اے مؤمنانو.
دو معنی هدل للمتقین هدایت دے د پار د متقیانو متقی سره ویل کیږي متقی خو پرهیزګار ته ویل کیږي کنه نو متقی خو آلریډي پس کې دی په هدایت باندې دلته الله وی چې دا قران کریم هدایت دی د پاره د متقینو متقی خو آلریډي په هدایت دی پرهیزګار دی نو دا څنګه ورته هدایت نه اوس مثال زم دا موبایل مال دا موبایل راکې ته ماته به دا موبایل خو تاسو سره پلاس کې دی ته ولې غواړي متقین خو آلریډي په هدایت کې دلته وی چې هدل للمتقین دا سمانه لکه سوره بقره آیت نمبر 185 شروع واسي اي کہ اللہ وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس ہدایت دے د پار د خلقو التا الناس ذکر گئی عام خلقا التا عام خلق ذکر گئی دلتا متقیان ذکر گئی لکه عام خلقو د پاره ہدایت دے عام کس د پاره ہدایت دے نو متقی خو آلریډي په ہدایت دی د پاره هدایت څنګه دلته موږ په هدایت موږ سود مرتبه ذکر کړی د سورې فاتحه درې لکه هدایت موږ درې مرتبه ذکر کړی وي هدایت په 17 مانو کې په قران کې راغلی نو موږ ګور دلته په کومه معنی کې راغلی لکه هدایت عامه ده یو هدایت خاصه ده یو اخص الخاصه ده نو چې کوم معنی موږ په اهدنا الصراط المستقیم کې کړو چې هدایت اخص الخاصه مضبوطیا نو دلته مونږه عمره معنی کو چې هدایت اخص الخاصه په درې مرتبه باندې مونږه اخلو چې هدایت د پاره متقینو مونږ نه وایو موږ سویو مضبوطیا د پاره د متقینو هدایت په معنی سره مضبوطیا دغه چې متقی و هدایت ده نو په دې هدایت باندې چې مضبوطیږي په سبا باندې مضبوطیږي په دې قران دا قران چې وای نو متقی و مضبوط کیږي په یعنی متقیان ډیر متقیان بیا اړېدلې دي په دې قران باندې با سکیږي مضبوطیږي هدل للمتقین مضبوطیا د پار د متقیانو متقی څه ته ویل کی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی له سلام نه ورغلی چې متقی هغه کس ته ویل کیږي چې کوم د شرک رد کوي او بیان د توحید کوي متقی هغه سړی دی چې کوم د شرک رد کوي اور بیان د توحید کوي یعنی کم مقام کم ذیل چې ورشي کم زی باندې ولاړی ال شرک ګوري دا غیرت کوي کم زی کې د توحید رڼا نه ال ورشي ال د توحید بیان کوي اسه ابس نه ګرځي کم زی لذي شرط توحید دی ال بیان د توحید کوي صرف متقی هغه سړی نه دی چې چاله څه نقصان نه وایي پرهیزګاری دا نه ده چې بس کته ګور خپل مونږ دس کوو نه پرهیزګاری هغه چې د ګناهونو نه ځان بچ کی یعنی د شرکیاتو نه ځان بچ کی او توحید بیان کی د شرک ردو کی او د توحید بیان کی عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې عمر رضی الله عنہ روانو علاقې کې یو الګ په سر باندې صادر شان اچول او کته کتل عمر رضی الله عنہ ورته आवाज کوي چې خورا شه ولی بیمار وینا حضرت رضا تقوا ده ځکه لاندې ګوره یو پړخې ته لګاو چې تقوا تعلق سره دی زړه سره دی تقوا تعلق زړه سره دی دا نه چې خکته قتل دا تقوا داري ده مرغې پر روان نه متقی کم یو دی څوک دی چې د شرک رد کوي او د توحید بیان کوي نو دا قران کریم هغه متقی د پاره مضبوطیا ده چې کم د توحید بیان کوي اب د توحید نه کلم و نړي چې کله ځان سره همیشه قران ساتي په قران باندې ځان دی قران بل تر شي په قران عمل کوي نو دا قران کریم هدایت ده یعنی مضبوطیا د پاره ده متقیا
الف لام میم. الله خفي کی پمانه د خپل حروف باندې. ذالک الکتاب دا کامل او مکمل کتاب دی. پس باره کې په اصول د ایمانیاتو کې لا ریب فیه هیڅ شک نشته پدې کې پنځ د مؤمنانو یا شک مکوي پدې کې اے مؤمنانو. هدل للمتقین مضبوطیا د پاره د متقیانو یا هدایت په معنی د دلته رڼا هم غستې شو. یعنی سورہ مائده آیت نمبر 15 کې هدایت په معنی مرتب رڼا کې راغلی دا ایدن تایید غستې شو چې هدایت د پاره د متقینو یعنی رڼا د پاره متقیانو. متقی وکاله په اندیره کې نشي چې تر کوم ورسل سوي قرآن. هدل للمتقین رڼا د پاره د متقیانو. متقی اوصاف مومن اوصاف ان شاء الله بل هفته کې موږ ذکر کوو. 15 اوصاف ذکر کړي او حکم دنیا حکم اخروی.